الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. سورة سبا. دیکھ دا سبا دا خار ذکر دے مدغا نم باندے دا دی سورت نم ہم کی خودش دا سورت مکی دے. مکی صورت تاش تو معلوم دے گا نا مکی صورت کی سباس کی گی جہاد دے زکاة دے حاج دے روجی دی مسائل دی کنا سنستا شو اعتراض دے گا شکر دے گا نا کون چما بیان کرتا پکی نشت پکی نشت خودے کہ اللہ جل جلالہ توحید دے رسالت دے داغی دلائل دی عقلیہ و نقلیہ تیر شوی امتنو قسی دی دا کافران و اعتراضون داغی جوابون دی اور رسالت من اعتراض دے قرآن من اعتراض دے داغی جوابات دی پکی دا آخرت ذکر دے باس بعد الموت ذکر دے پکی ترغیب دے دین اسلام قبلولو تو ترغیب دے منون کو تو خوشخبری دے انہ منون کو تو وعید دے یرول لی تخویف دے کل تخویف دنیاوی ذکر کی گی کل تخویف اخروی ذکر کی گی جنت اور دوزخ باس دے دا ٹول دا مکی صورتون خلاصی کوئے گا بدے خبر مانی بدے پا مقابلہ کرا محکم مدنی صورتو کم چی تیر ہوتا کم کی چی تاسون خطی ہوئے مسائل دی پکی ٹول مسئلی دی طلاق مسئلی دی دا نکاح مسئلی دی عائلی مسائل دی سماجی مسائل دی دیکھی مانز ذکر دے پکی دا آگے جزیات دی دروجی ذکر دے پکی آو دا آگے سر پکی دا جہاد ذکر دے اللہ پنار کی دا خرچ کولو ذکر دے حلال و حرام دا دے ذکر دے پکی اللہ اکبر کبیرہ چونکہ دا دے سورت شروع دا اللہ دا حمد نکی گی الحمدللہ قرآن طول بسوئی سو کی تقسیم دے دیر شیئیسی دی جدا جدا حیثیتوں سر جدا حیثی دی لکہ دے پر دیر شو حصوں کی تقسیم در من حیث و سپارہ 114 حصوں کی تقسیم دے دی صورتوں پر اعتبار سنا دغشان منازل پر اعتبار سنا پا وہ منزلوں کی تقسیم دے ہوئے گئے کنا کتاسو پاونو پر اعتبار سنا گئی جو حال سپارہ سلور پاور دغشان تقسیم دے یہ تقسیم دے چی دا قرآن سلور حصے دے سو حصے دے سلور حصے یہ حصہ دا شروع نوالا تر سورة انعام پوری دا دیم حصہ دا انعام نوالا تر سورة کہف پوری دا درم حصہ دا کہف نوالا تر دیزے پوری دا اور سلورم آخر پوری دا
عجيب اتفاق تقول تصلور ولا حسو شروط الحمد نشي أولا يسأل الحمد لله شروط كده دائما يسأل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون دائما يسأل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا أصبر من صدى الحمد لله الذي له ما في السماوات طول تعرفون الله الذي الله وحدانيت ذكر کی الله قدرت ذکر کی الحمد لله طول تعرفون الله الذي الذي حفظات له ما في السماوات چند ملکیت دے حوث چی پاسمانون کی دی وما فی الارض و حوث چی پاسمگا کی دی آسمانون مراد پبرا چکم چیزو ندی نکاہم آسمان کی دی منز کی دی نوانور سر شامل دی خواہ کل ما فوقکا فهو سما آرہ غشای چی تانا برا دی آسمان دی نکدا وریزی دی کدا مرس پرمی دی او کدا بارانون دی کدا مارغان دی کوم چې د اسمکه د اسمان په منځ کې معلق دي دا ټول لچا دي الله فی الارض پس مکه باندې او پس مکه کې پکې ټول د الله دي د الله ملکیت دی ملکیت الکه یو څه زمای خو زما ملکیت نه وي پوهیږئ تاسو ملک تامه په ماته حاصل نه وي الکه د الله ست چا دی زما دی د زما وصول شمه ما ته د شریعت په طرف نه د اجازه نشته زما مجرم د اجازه مان نه زما مل پورا شو زما په دې جیب کې پیسې زما دي نه زه خپل د ورزول شم اور تا چول شم نه شم ما نه الله تاسو کې دا ملکیت تام نه دي دا الله جل جلاله ملکیت چې کوم دي هغه ملکیت تام نه دي الله پاک د خپل ملک سره چې چلته نو کول شي دا الله پاک نه تاسو کو نشته کدا ټول خلق راوچت کې وچ پوهچ جهنم ته ورسي نه الله پاک ګناګار دی نه ظالم دی او نه څوک تاسو کول شي تاسو پوهیږئ په دې خبره دا الله خپل مال خپل ملکیت د ملکیت تامه ده زمکه اسمانونه لرون کې هر څه کې له لاندې ملکیت ته راځي د دې دومره طاقت او قوت باوجود الله جل جلاله اچل کې موږ سره زموږ د نافرمانی باوجود او د الله د دومره طاقت باوجود موږ سره اچل کې ډیلی بیا راکړل بیا وکړه توبه دې وستاسو دې معاف کوم بیا ډوډۍ راکې بیا صحت راکړل دې بیا زندگی گزارا نه تمام اسباب بیا موږ مهیا کړی دي الحمدلله ټول تعریفنا الله لردی خسته ټکې دی الحمدلله خپل لفظ دی عادت په دې باندې جوړ کوم خپل الحمدلله ما تاسو ته ویل قیامت پر ورځ باندې ټول کې اول چې به حساب به کتاب کوم ډله جنت ته ځي هغه کسان دي چې هغه په خوشاله او په غم دواړو کې الحمدلله ډېر ویلي وایي تاسو هر حالت کې الحمدلله مرګ پر راشي بیا الحمدلله خوشالي پر راشي بیا الحمدلله بیماری راځي بیا الحمدلله ټول تعریفونه چاله دي د عیبونو نه پاک ذات هغه دی او تعریفونه ور هغه دی الذي حوزات له ما في السماوات چې د باران هغه څه چې باسمانونو کې دي وما في الارض هغه څه چې پسمکه کې دي وله الحمد ودبر تعریف دے فی الاخرہ پا آخرت کی پا آخرت کم دے تعریف دے آج پا دنیا کی تعریف نہ دے مثال پا طور محمد الحمدللہ اولنے الحمدللہ نے دنیا تعریف آخر چی تمام دنیا کی دے تعریفوں قابل چوک دے اللہ نے وله الحمد فی الاخرہ پا آخرت کی دے تعریف قابل چوک دے اللہ نے اللہ اکبر آؤ جنتیان چې جنت ته لاړ شي قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن
دا په جنت کې وي کنه وي الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض خبر بوئے دا ټول تعریفونه د جنت هغه خبرې نو لکه څنګه چې دنیا کې تعریف ثابت دی د الله د شان په آخرت کې هم د تعریف قابل څوک دی وهو د الله پاک الحکیم حکمت والا دی الخبیر خبردار ذات دی څه چې کې د حکمت نه خالی نه دی د الله هیڅ یو کار د حکمت نه خالی نه دی الخبیر خبردار ذات دی د ذره ذره علم دی یعلم پویږي ما په هغه څه باندې یلجو فی الارض چې ننوزي پزمکه کې چې څه ننوزي دا علم چا سره دی الله سره یا ننوتی دی مخکنه په دې ځمکه کې پکې دی دا علم الله سره دی ننوزي پکې مړی پکې ننوزي دا علم چا سره دی چې په ځحل کې دی باران د ځمکې په مسامونو کې ننوزي دا علم دا الله سره دی دا شان دي بده کې د فيري خزينه موجود دي کوئلا معدنيات پکې موجود دي سونا چاندي پکې موجود دي لوه د دې علم د چا سره دی الله سره يعلم فيږي ما په هغه سمان دي يلجو في الارض چې داخليږي بزمکه کې وما په هغه سمان دي يخرج منها چروزي د دې زمکینا چې څه روزي باغ باندې د الله علم ده الله ته پته ده زمکه نه کومې ونه کومې نباتات بوټي فصلونه دا تر اوسه دیږي د الله پاک ته پته ده وما ينزل من السماء او هغه چې راکوزيږي د اسمان نه چې راکوزيږي ټول د الله پاک په علم کې ده اسمان نه راکوزيږي باران راکوزيږي د بر نه د الله په علم کې ده د الله تر طرف احکام نه کوزيږي فرشتي را کوزيږي د اسمان نه الله په علم کې دي رزق را کوزيږي د اسمان نه وفي السماء رزقكم وما توعدون فیصله را کوزيږي د اسمان نه الله په علم کې وما ينزل من السماء هاجرا کوزيږي د اسمان نه وما يعرج فيها او هغه سبان دي چې کوم خيجي اسمان ته چې خيجي د علم د الله سره دي فرشتي خيجي پورته د نیک اعمال په پورته خيږي د انسان نیک اعمال الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح پاکی کلمې رزقنا ذکرنا تسبیحات لا اله الا الله او دغه شان نیک اعمال د ټول اسمان ته خيږي کله چې انسان وفات شي نو په اسمان کې د یا د رزق دروازه یا د نیک اعمال د خطو دروازه نیک بنده چې وفات شي نو دا دواړه د اسمان دروازې په باندې جاړي یا وایي چې زموږ طرف نو څنګه رزق تل بن شو په ما باندې او بل وایي چې د نیک اعمال چې په پورته کوم راخته هغه بن شو او کوم چې بد سره مړ شي نو هغه باندې څوک نه جاړي الله فما بكت عليهم السماء والارض نه په اسمان جوړل نه په اسمکه جوړل ما خو د مردار الله اکبر وما يعرج فيها وبهغت خيج اسمان تا وهو د الله پاک الرحیم بحد مهربان دے الغفور بخون کې دے دومره لوی طاقت او قدرت د الله دے دومره لوی انعامات په انسان باندې کړی دي ډیر مهربان دے انسان شکر وباسي دے انسان د دې تمام الله د نعمتونو شکر وباسي او پکار د شکر په دمه واجب دی لازم دی اوس کدن په دغه شکر کې کوتاهی وشنه الله پاک غفور بیا هم بخون کې مهربان دی کداغه شکر کې د الله په اعمالو کې په اعمالو کې د الله په عبادت کې دغه څه کمه کوتاهی وشي الغفور ډیر مهربان دی الحمدلله طول تعریفنا الله لردی الذي حوزات له ما في السماوات هغه د پاره دی هغه چې په اسمانونو کې دي وما في الارض او هغه چې په ځمکه کې دي وله الحمد في الاخره
او دد پارا تعریف دے پاخرت کے وهو الحکیم الخبیر او دا اللہ حکمت والا خبردار دے یعلمو پوئیگی ما یلجو فی الارض پہاوسو چننوزی پزمک کی وما یخرج منها پہاوسو چروزی دزمکنا وما ينزل من السماء هذا چرا کوزیگی داسماننا وما يعرج فيها او هذا چخیجی اسمانتا وهو الرحيم الغفور او دا اللہ بے حد مہربان دے بخون کے دے اللهم صل على محمد وما ظلمنا انفسنا فاغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله من لدنك دعوت توفيق لك يا الله الله زمون ملګرو کې دعوت جذبه ژوندۍ کې الله پاک دعوت ورکول کې اخلاص پیدا کړي الله پاک ته زموږ رضا ان شاء الله صلی الله علیه وسلم الحمد لله